الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. مخکې د جهاد او د قتال مسله ذکر شو چې مؤمنان جهاد او قتال وکي او مکه چې دین د مشرکانو نه آزاد کی نو بیا به حج او عمره وکيو او مخکې دا مسله هم بیان شو چې څوک احرام واچي او بیا بند شي نو هغه به څه کوي او دا پکې مو ویلې شو چې عمره کالو سر چې دی نو هغه کېدی شي وز د حج مواقیت بیانېږي چې حج ګوره کالو سر نشي کېدی د دې لپاره وختونه چې دی نو مقرر دي او دویم به دا خبره په دې آیات کې بیانېږي چې په حج کې او په احرام کې به د کم کارون نه ځان ساتي نو دا عمره هر ټیم کې چې دی نو هغه سړی کولی شي او د حج افعال او اعمال چې دی نو د هغې دپاره خاص تاریخ دی او اوقات چې دی نو هغه مقرر دي چې دا حج د عمرې په شانته کې نه دی ګوره د حج دپاره ځان نه وخت چې دی نو مقرر دی او دا د جاهلیت د دور نه چې دی نو شروع و بعضی تفاسیرو په کې دا لیکلي چې مشرکینو به دا حج چې دی نو نسیا کوو کله به یوې میاشتې ته وړو کله به سفرې ته وړو کله به چې دی نو محرم ته وړو کله به ذوالقعدې ته وړلو نو الله تعالی په هغو باندې رد کوي چې ګوره د حج دپاره میاشتې چې دی نو مقرر دي دا به نه خوځویو او دا میاشتې چې دی نو د بخاري حدیث دی او ابن جریر هم نقل کړی دی او مستدرک د حاکم هم راوړی دی د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه نه چې دا اشهر معلومات چې دی نو دا کومې میاشتې دي شوال و ذوالقعدة و 10 لیال من ذی الحجة چې دا یو شوال دی او یو چې دی نو ذوالقعده ده او د ذوالحجې چې دی نو 10 ورځې دي وقیل کله او چا پکې بعضو پکې ویلي چې د ذوالحجې دا ټوله میاشت پکې ده نو دا د حج دپاره چې دی نو مقرر شوی دا 3 میاشتې چې په دې کې به سړی د احرام چې دی نو اغوستی شي او د عبدالله ابن عباس نه پکې روایت نقل دی چې په دې میاشتو کې به سړی د حج دپاره احرام اچیو او د دې نه ماسیوا چې دی نو سړی احرام نشي اچیلی په نورو میاشتو کې دا بدعت بیا چې د حج دپاره سړی احرام اچیو نو په شوال کې اچي په ذوالقعده کې به اچي او د ذوالحجې په دې اولو 10 کې به اچیو د دې نه ماسیوا په نورو میاشتو کې د حج دپاره احرام اچول دا ټیک او صحیح نه دی ګوره نو څنګه چې د مانځه دپاره وخت مقرر دی داسې د حج دپاره وخت مقرر دی څنګه چې مونځ بیټې منه کېږي اوقات ول مقرر دي نو داسې حج چې دی نو هغه بیټې منه کېږي نو د هغې دغه خپل وخت چې دی نو مقرر دی په هغې کې به ادا کېږي الحج اشهر معلومات حج چې دی یا داسې وایي موده د حج اشهر معلومات یو څو میاشتې دي معلومې اشهر جمع ده شهرون ده شهر وی میاشت وی اشهر جمع ده ډیرو میاشتو ته وی
نو مطلب ته تفاسیر وایو چې 2 میاشتې دغه مکمل دي 2 میاشتې د شوال میاشت مکمل له او د ذوالقعدې میاشت مکمل له او د ذوالحجې د اولنۍ ورځې چې دي دقه دي چې دا د حج دپاره مقرر دي او داسې م ویلی شي الحج وقته معلوم د حج وخت چې دی نو معلوم دی نو هغه تا ته پکې ما معلومات نه پس حدیث ویلو چې وشوال و ذوالقعدة وعشر لیال من ذی الحجة جلالین دلته دا نقل کړی دی پمن پر رضا فیهن الحج نو چا چې پرز کو په دې کې په ځان باندې الحج حج حج څنګه پرز کیږي نو پر رضا به معنا یعنی بالشروع چې حج چې دنو شروع کو چې احرام یې واچېلو او شروع یې وکړه نو په دې باندې حج فرض شو دا بوس اخر سر ته رسیو لکه د احنافو د فقه مشهوره قاعده ده لزمن نپل بالشروع نپل چې شروع کړله دا فرض کیږي عمره سنت ته ګوره او چې عمره دې شروع کړه او احرام دې واچېلو نو دا بیا فرض شوه دا بیا مکمل کې نو په شروع کولو باندې څه کېږي فرض کېږي چې تا احرام واچېلو ښه جي نو اوس بس چل کې الحج یعنی بالاحرام په لا رپسا رپس به چې دی نو اوس نه کې محظورات الاحرام دی ته وایي چې احرام دی واچېل نو اوس به د کم کارونو نه ځان بچ کې نو اول کار دا چې رپس به نه کې رپس الجماع فیه جما کول په دې کې چې دا یو جامع لفظ دی رپسو او جما ته ویل کی او د هغې متعلقات چې صحیح هغې ته ویل کی متعلقات د هغې دا دی چې خبرې کول د شهوت خبرې کول نو دا په دې کې چې د نو منه یو کورواله نزدېکت به د خپلې بیبي سره نه کې چې کله احرام واغوستلی شو نو د دې نه به ځان ساتي او د هغې متعلق خبرې به هم نه کې هسې خواته کېناستی شي سړی په یو ځای کېناستی شي خو د جما متعلق خبرې او د شهوت خبرو نه به سړی ځان ساتي او نه په شهوت سره ټچ کولی نشي د دې نه هم ځان ساتي نو دا د احرام په حالت کې دا منه دي ښه رپس به نه کې ولا فسوقه فسوق ویل کېږي معاصي ته معاصي څه ته وایي ګناهونو ته او د فسوق لفظي معنی چې دی نو خروج دی وتلو ته ویل کېږي وتل چې سړی وځي د الله احکامونو د نافرمانۍ نه نافرماني وکړي نو دې ته فسوق وایو او عامه معنی چې اخلي نو ټول ګناهونو ته چې دی نو شامل دی ټولو ګناهونو ته څه وایي فسوق او معاصي وایو لیکن دلته د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې مطلب دا بیانوي چې فسوق نه دلته مراد هغه کار دی چې په حالت احرام کې چې دی نو هغه منع دی او ناجایز دی فسوق هغې ته ویلی کېږي چې د احرام په حالت کې منع او ناجایز دی هغه شیونه چې هغه په اصل کې ګناه نه یو خو د احرام په حالت کې د هغې نه بیا کولو نه بیا ګناه جوړ شي نو هغه دا درې دا شیونه دي او نورو څه په احادیثو کې نقل دي چې یو سړی به د خپل بیبي سره مباشرت او جما نه کوي او د هغې متعلقات خبرې اترې به نه کوي بل پکې دا دی چې دا زناور نه دي د دې ښکار به نه کوي بري زناور چې کومه دي او نه به شکاري ښکاري ته چې دی نو د هغې تعلیم ورښیي به م هغې ته نه او دغه شان د احرام په حالت کې ناخون کټ کول نکونه کټ کول او بال کټ کول یخته کټ کول دا چې دی نو هغه نشته د خوشبو استعمال به نه کې خوشبویي به نه استعماله او سړو دپاره چې دی نو ګنډلې کپړې اغوستل دا منع دي او سر
بچی دی نو سړی خالی ساتي او زنانه چې دی نو هغه به مخ ښکاره ساتي. دا پټول ټیک نه دي. نو د احرام په حالاتو کې به د دې کارونه ځان ساتي. ولا جداله، جدال څه ته وایي؟ خصامه. خصام څه ته وایي؟ جګړې ته. چې جګړې به نه کوې په حج کې. یو خو جګړې مطلب دا دی چې سړی د اوقاتو په حج کې جګړه وکړي، چې خلک وایي هلکه په ذوالحج په ذوالقاعده کې به کوو، څوک وایي په سفره کې به کوو، څوک وایي چې هلکه په محرم کې به کوو. نو دا جګړې به نه کوې. دویم د جګړې نه عام جګړې مراد دي او خلک پې اکثر کوي هم ځکه چې مسافري په مسافرۍ کې چې دی نو دا خلکو ته ډېر تکلیف وي. یو سړی وایي هلکه ته زما په ځای باندې کېناستې او جګړه شي. یو سړی وایي تا لوښي نه دینځلي او تا چابي وړله او زه به تا پسې ګرځېدم. نو په دې معمولو خبرو باندې چې دی نو خلک جګړې کوي. ګوره ځینې داسې کارونه یې په حج کې چې د هغه دې وکړله نو د هغې په وجه باندې په تا باندې دم اوړي. خو ځینې داسې کارونه دي ګوره د هغې نه ګوره ټول حج پاسېدېږي. حج به بیا دوباره کې لکه اوس دې جما دې وکړله نو بس چې دی نو حج دې فاسد دی. دا اوس په دم باندې نه راګرځي. نو دې قسم دغه نه به ځان ساتي. ولا جداله، نو به جګړې کوي. او امر بالمعروف خبره سړی کولی شي، نهي عن المنکر هلکه دا ګناه کار مه کوه. دا اوس سړی په هر ځای کې کولی شي. او نور چې دی نو جګړې او شرونه د دې نه به چې دی نو ځان ساتي. ګوره دا حج نه دی، دا یو قالب دی چې حج دې په صحیح طریقه وکړو که نه نو بیا به یې دا ټول عمر چې دی نو برابر وي. د ټول عمر دپاره به سړی جوړ شي. او دا رمضان نه دی، دا د یو رمضان د بل رمضان پورې یو قالب دی چې روجې صحیح ونیولې او صحیح د نافرمانو نه ځان وساتلو، د بل رمضان پورې به دا قالب شوی. او دغه شان کې دا یو جمعه نه د بلې جمعې پورې دا یو قالب دی. په دې کې به جوړېږي، زړه به دې چې دی نه جوړېږي. او دغه احرام چې بیا سړی واغوندي نو په کار دې ته سوچ کوي چې دا خو ما د مرګ هغه لباس چې دی نو واغوستلو او ځان ته آخرت را په یاد کړي. د الله خواله به چې دی نو ورځمه نو زه په صحیح طریقه باندې حج ولې نه کوم. وما تفعلوا او هغه څه چې تاسو کوئ من خیر د نیکۍ لره یعلمه الله پوهیږي په هغې باندې الله. هغه چې تاسو کوئ د نیکۍ نه نو الله تعالی په هغې باندې پوهې دی. څه نیکي کوې په حج کې هلته خو دا نیکۍ ډېر ځګونه دي، نیکۍ ډېر کارونه دي. نو داسې نه چې ته نیکي وکړې او راځې خلکو ته بیانې چې ما لکه 60 طوافه وکړه او ما 10 طوافه وکړه او ما چې دی نو دا کار وکړو. نو چې څه نیکي کې الله په هغې باندې پوهې دی ولې خلکو ته بیانې؟ الله تعالی په هغې باندې خبر دی. وتزودوا او د خیر د کارونه مطلب الله تعالی ترغیب دی ته ورکوي دی مؤمنانو ته چې تاسو د خیر کارونه کوئ، نیکي پکې کوئ، مدد وکئ د چا سره، حقوق الله په صحیح طریقه ادا کوئ، حقوق العباد چې دی نو هغه په صحیح طریقه ادا کوئ، نیک اعمال وکئ د ځان دپاره. وتزودوا او توخوړئ د ځان سره. دا چې دی نو نازل دی د اهل یمن په باره کې. اهل یمن خلق به چې دی نو راتلله او ځان ته متوکلین ویله، وایي زموږ په الله باندې توکل دی. نو له ځان څه به خرچه او پیسې دا به نه راوړلې. نو چې داسې حج له راله نو بیا چې دی نو د خلکو نه سوالونه کوله. نو په نور خلکو باندې بیا بوج د پاسه په چا باندې یو بوج نه جوړېږي. دومره خرچه چې له ځان سره هلته ویسې واپس چې دی نو کور ته پرې راشي. ته حج له تللی که ته سوال له تللی. توکل خو هم د الله تعالی امر دی، توکل پکار دی. دا خو د ایمان د شعبو نه یوه اهمه شعبه ده. خو توکل دا دی چې سړی دا توکل ټیک نه دی چې سړی اسباب نه استعمالوي. اسباب به استعماله او په الله باندې به توکل کې. اسباب استعمالوه، سورلی، پیسې، خرچه، خوراک، سکاک.
نو دا خبره ده. نو په ان خیر الزاد التقوا، نو یقینا غوره توخه چې دی نو هغه تقوا ده. ګوره دا د پیسو د دنیا خبره وکړه نو بیا پسې چې دی نو د آخرت خبره ده، تقوا ده. ګوره تقوا چې دی نو هغه اختیار کړو. یعنې د تقوا په حالت کې چې دی نو حج له لاړ شئ او د تقوا په حالت کې چې دی نو واپس راشي. د الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ. غوره څه شی دی؟ توخه څه شی دی؟ تقوا او پرهیزګاري ده. واتقوني، ویریږئ زمانه، یعنی زما احکام چې کوم دي هغه په صحیح طریقه ادا کوي. یا اولی الالباب، ای عقل والو، ای د عقل خاوندانو. لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې څه ګناه ان تبتغوا فضلا چې تاسو ولټوئ. فضلا رزق من ربکم د جانب د رب ستاسو نه. مخکې آیات کې دا وویلی شو چې په حج کې جګړې مه کوئ. نو په دې آیات کې اوس الله څه وایي؟ نو د یو سړي به دا خیال پیدا کېدو چې مونږ په دې حج کې تجارت کوو، نو په دې تجارت کې دې حد ته سړی رسېدی چې جګړه پکې وکړي. نو دا تجارت به ګونې حرامي. مشرکینو داسې وویله. نو جواب په هغې باندې الله تعالی کوي چې تجارت چې دی نو هغه حرام نه دی، چې په تجارت کې څه ګناه نشته هغه کوئ. حلال رزق چې دی نو هغه ګټئ. او دا مشرکینو د ځان نه دین جوړ کړی چې په حج کې به چې دی نو تجارت ته به حرام ویله، د حج په ورځو کې تجارت کولو ته به حرام ویله. نو الله تعالی د هغې جواب کوي چې دا د دیو د ځان نه یو رسم جوړ کړی دی، یو دین یې جوړ کړی دی، دا ما نه دي ویلي. نو الله تعالی په دې رسم باندې رد کوي او د هغې جواب کوي چې په تجارت کولو کې څه ګناه نشته. تاسو چې کومه خبره کوئ نو دا تاسو د ځان نه جوړه کړله. الله داسې نه وایي چې تاسو مطلب یې دا نه دی چې په حج کې تجارت کوئ. مطلب دا دی چې څوک یې کوي نو په هغې کې ګناه نشته، دا مطلب یې دی. نو اراده چې دی نو خالص پکار ده، نو ثواب به بیا سړي ته ډېر میلاویږي. یو سړی چې دی نو تجارت په نیت ځي، یو سړی خالص د الله د عبادت په نیت باندې ځي، نو په دې کې یو غټ چې دی نو فرق دی. نو نیت خالص پکار دی. تجارت نیت دی نه وي، د چکر او د سفر نیت دی نه وي، بلکې خالص د الله د بندګۍ نیت پکې، نو اجر او ثواب به راته چې دی نو هم ډېر میلاویږي. لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې څه ګناه ان تبتغوا چې تاسو ولټوئ فضلا رزق من ربکم د جانب د رب ستاسو نه بالتجارت فی الحج، تجارت کولو باندې په حج کې، په دې باندې څه ګناه نشته. نو مطلب دا نه شو چې خامخا تاسو تجارت کوئ، که چا وکړو نو په هغې کې څه ګناه نشته. فاذا حفظتم، نو کله چې نو هر کله چې تاسو راکوز شئ من عرفات، د عرفات نه، نو فذکروا الله، نو یادوئ الله لره عند المشعر الحرام، پخوا د مزدلفې کې، مشعر الحرام کې. نو مطلب دا ده چې د عرفات ته ختل پکار دی. الله وایي چې کله تاسو راکوز شئ نو راکوزېدی خو هغه سړی شي چې ختلی که نه، چې ختلی نه وي نو هغه به سره راکوز شي. نو په دې کې و بل رسم باندې رد دی، په دې آیات کې په مشرکینو باندې رد دی چې مشرکین به مزدلفې ته چې دی نو هغه به نه تلله، مشعر الحرام ته به نه تلله، او عرفات ته چې دی نو نه به تلله. مشعر الحرام مزدلفې ته به تلله، خو عرفات ته به چې دی نو نه تلله. او عبدالله ابن عباس نه روایت ته په دې کې چې دیو به ویله چې دا حرم نه بهر ته وتل په مونږ باندې حرام دي. مشرکینو به ویله چې دا حرم نه بهر وتل په مونږ باندې حرام دي، نو دیو به عرفات ته چې دی نو نه تلله. نو الله تعالی په دې باندې چې دی نو رد وکړو چې عرفات ته چې دی نو رال شئ چې بیا د هغې نه چې دی نو راکوز شئ. او د حناو په نسبت باندې
عرفات نه دی، دا رکن د حج نه دی. یو عرفات او دویم چې دی نو طواف الاضافه، د اختر په ورځ چې کومه طوافي چې دا دې ونه کو نو حج دې د سره شوی نه دی. الحج على عرفه، حج خو چې دی نو عرفه ده. ډېر خلک پکې هغه وایي نا کعبه چې دی نو خالی شول او خلک نشته، نو زه به دلته پاتې شم چې ډېر طوافونه وکړم او هلته چې دی نو عرفات له لاړ شي. نو ستانه خو چې دی نو حج پاتې شو. دا اهم رکن دی چې سړی عرفات ته چې دی نو لاړ شي. او بیا د عرفات نه چې سړی راکوز شي نو په مزدلفه کې دا شپه تېرول نه دی، دا واجب دی. ګوره عرفات نه بیا سړی مزدلفې ته راځي که نه، په مزدلفه کې بیا شپه تېرول واجب دی. او که چا نه واجب پاتې شو نو بیا به پې دم لازمي، بیا به دم ورکوي. او صرف نبی علیہ السلام پکې دا خلکو دپاره اجازت ورکړی چې څوک معذورینی معذوره یو هغه د نیمې شپې نه اخوا چې دی نو پس بیا تلی شي. خو چې کومه روغ او صحیح سلامت خلک دی نو هغه به دغلته چې دی نو شپه تېروي. شپه به دغلته تېرول څه دي، دا واجب او لازم دي. دم یینې ته وایو، څاروی ګډ سیرلی دا به حلالی چې واجب ده نه په حج کې پاتې شو نو بیا به دم ورکې. او چې عرفات ده نه پاتې شو نو دا په دم نه کېږي، دا حج دی بیا نه دی شوی، بیا به دوباره چې دی نو حج کې. او بیا چې دی نو سحر مونځ نه دی دا به هم دغلته کې د مزدلفه کې. او د سحر مونځ دی چې وکړو نو بیا به دعاګانې کې د نور د راختو نه مخکې به چې دی نو ځان مینا ته رسې. دا چې چا کړی هغوی به ښه پوهېږي، اوس مونږ نه دی کړی نو مونږ به څنګه تاسو پوهېږو چې دا به نور د راختون سره به نو بیا بالته شپه تېره کړي نو سهار مانځه نه پس به دعاګانې کې چې څنګه نور راخیږي نو د هغې ځای نه بیا مینا ته چې دی نو سړی ځي. سر او مخ به نه پټوي. حجی وذکروه یادوي الله لرا کما هداکم څنګه تاسو ته ښودنه کړې ده، هدایت یې ورته کړی دی. نو بعضې مفسرین وایي چې د دې مطلب دا دی چې دا د ماښام او د ماسوتن مونځ په مزدلفه کې وکړو. وذکروه معنی دا ده، وذکروه الله یاد کړي، الله یادول دا دی چې مونځ وکړي. دا دواړه مونځونه یو ځای کوي. او ماښام او ماسوتن چې ده په مزدلفه کې دواړه یو ځای کوي. دواړه مونځونه به یو ځای کوي. او بل دویم ماده ده چې الله یاد کړي، د الله شکر چې دی نو وباسئ. دا احکام یې تاسو در وښودله نو په دې باندې د الله شکریا ادا کوي او د الله یاد کوي. دویم مطلب دا ده چې دا دلیل دی چې د ذکر دپاره شرعي طریقه پیژندل ضروري ده او د ځان نو بدعي اذکار چې دی نو نه جوړی. هغه اذکار به کې کوم چې شریعت تا ته ښودلي، اسماء حسنه وایه، سبحان الله، الحمدلله، الله اکبر، الله چې دی نو یادوئ. وإن کنتم او یقینا وی تاسو من قبل مخکې د دې نه، مخکې د نبي علیه السلام نه، داسې هم ویلی شي مخکې د قرآن نه، لمن الضالین، خامخا د ګمراهانو نه. یعنې د حج په باره کې چې دی نو ستاسو نه طریقه چې دی نو ګډه وډه شوې وه. څوک به عرفات ته تلل او څوک به نه تله، نو طریقې هم چې دی نو هغه خرابې کړې وې. نو اوس درته الله چې دی نو
طریقې چې دین هغه دروخي چې عرفات ته بچ دین وزيو ثم افیزو بیا چې کله تاسو راکوش شئ مطلب دا دی چې بیا ز تاسو ته وایم چې تاسو راکوزیږئ من حیثو دا غزین افاز الناس چې راکوزیږي نور خلق یعنی مخکې خدا وویل چې تاسو راکوش شئ خدا مخکې یو واقعیت ذکر کړله دا هغه دور چې مشرکین به نتلله نو اوس په دې کې الله امر وکړو چې تاسو به چې دینو دغه ځای نه چې دینو راکوزیږئ د عرفات نه د کوم ځای نه چې نور خلک راکوزیږي دغلته به ځئ او دا چې څوک راکوزیږي تفاسیر وایي عام مسلمانان او یا د ابراهیم علیه السلام تابعدار او تفسیری اتقان والے چې دنو ویلي چې دلته افاز الناس نه ابراهیم علیه السلام مراد ده راکوزیږي دا غزې نه چې د کوم ځای نه ابراهیم علیه السلام راکوشي واستغفر الله او بخنه غواړي د الله نه یعنی په دې باندې چې دنو د الله نه بخنه غواړي چې تاسو د حج طریقې ولې بدل کړوي نو وس د الله نه چې دنو بخنه غواړي په دین کې چې دنو تحریف هم کړو او دویم دا چې کستاسو نه په دې حج کې څه کمی او زیاتې د نشوي نو په استغفار وای بخنه غواړي نو چې الله تعالی تاسو ته هغه نقصان چې دی نو هغه دنه معاف کی هغې معافرته وکړي مونږ چې مونځ وکړو فرض مونځ یو ځل الله اکبر او درې ځل استغفر الله استغفر الله استغفر الله نو په حج کې مشته او دغه شان د فرض مانځه نه بعد مشته او دې مانځه کې څه کمی راغلی نو دا استغفار ووایه نو هغه کمی او هغه نقصان به چې دی نو په دې باندې ختم شي ان الله بشک الله پاک غفور بخون کې رحیم رحم کون کې دی بس دی ثم افیزو او ثم افیزو په دې کې عرفات ته راتلو او بیرته راکوزېدو تاکید شوی دی تفسیر امین الله صاحب لیکلی یعنی بیا درته وایم چې راکوزېږئ مطلب دا دی یعنی عرفات ته تلو او بیرته راکوزېدو تاکید دی الله بیا د تاکید بیا کړی دی امر یې کړی دی چې عرفات ته لاړ شئ نو ضیبم او بیا به راکوزېږئ اوس په دې کې به چې دی نو څوک به بر ځای ته خي لاندې به پکې هم څه ځګوي میدان ها نه ایسې اوارم به پکې او بر او خو مطلب دا دی چې که څوک ډېر رکعت نشي خطی خو عرفات د میدان ته په چې دی نو ځان حاضروي هلته نه ځایږي هلته به ځي او د هغې ځای نه به بیا راواپس کېږي خجی الحج اشهر معلومات مدد حج یو څو میاشتې دي معلومي فمن فرض فیهن الحج نو چې فرض کو په دې کې په ځان باندې حج فلا رفث نه به جما کوي او د هغې متعلق خبرې به هم نه کوي ولا فسوق او نه به ګناه کوي ولا جدال او نه به جګړې کوي فی الحج په حج کې وما تفعلوا من خیر او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي یعلمه الله پوهیږي په هغې باندې الله وتزودوا توخوړئ فإن خیر زاد التقوا نو یقینا غوره توخه چې دی نو هغه تقوا او پرهیزګاري ده واتقوني ویریږئ زمانه یا اولی الالباب ای عقل والو لیس علیکم جناح نشته په تاسو باندې څه ګناه ان تبتغوا چې تاسو تلاش کوئ ولټوئ فضلا رزق یعنی حلال مال من ربکم د جانب د رب ستاسو نه یعنی په حج کې په تجارت کې فاذا افضتم نو کله چې تاسو راکوش شئ من عرفات ان عرفات نه فذكروا الله نو یادوئ الله لره عند المشعر الحرام په خوا د هغه مشعر الحرام یعنی هغه مزدلفه کې وذکروه یادوئ الله لره کما هداکم څنګه چې تاسو ته ښودنه کړې ده تاسو څنګه هدایت کړی دی یعنی الله یادوئ ذکر کوئ یعنی منځ کوئ وإن کنتم او یقینا وی تاسو من قبل مخکې د دې قرآن نه او مخکې د دې پیغمبر نه لمن الضالین خامخا د ګمراهانو نه ثم افیضوا بیا درته وایم چې کله تاسو راکوز شئ من حیث افاض الناس د هغه ځای نه چې راکوزېږي ټول خلک واستغفر الله نو بخنه غواړئ د الله نه
ان الله بشک الله فغفور بخون کې رحیم مهربان دی